یو دغه خلک شو چې الله جل شانه فرمایل دی باندې الله جل شانه تاسو ته چې کوم حکم کړی دی او کوم حکم تاسو د لپاره مقرر کړی چې دا منافقان چې کوم تاسو د خوانه تلی دا وجنه چرته د تملو شي نو دا هغه حکم نه دا مستثنا دي ته بسنه وایي ولی ځکه چې دا خلک رااله دي د هغه قوم سره یو ځای شو تاسو معاهده ده وسره او د چا سره چې څوک عهد وکړي نو هغه عهد هغه بیا پوره کوي ماته نه زمون خدای هغه سره عهد ده وعده مو سره کړی دا چې تاسو خلکو ته بسنه وایي تاسو زمون خلکو ته سنه وایي نو دا خدای وعده خلاف ورزي شو نو کوم منافقان چې ملو شي د هغه قومونو سره چې تاسو د هغه په منځ کې معاهده ده نو دغه منافقانو دغه خلکو ته بسنه وایي دویم او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم دا دویمه خبره چې مارته ذکر کړه چې اغي زړه موړ شوی دی جنگونه نشي کولای نه د کافرو سره جنگ کولای شي تاسو په مرسته کې او نه تاسو سره جنگ کولای شي د کافرو په مرسته کې نو هغه خلک هغه قوم ته لاړ نشي کم قوم سره چې تاسو معاهده ده چې براه راست تاسو سره راشي تاسو خواله راشي چې موږ نه تاسو ته سوایو نه اغي ته سوایو بس موږ نه قلار شي موږ هم د سنوایو موږ تم سموای زموږ زلونه هغه ډک شوي دي زموږ زلونه هغه کمزوري دي جنگونه نشو کولای نه تاسو سره کو نه د هغه خپل قوم سره کو نو هغه خلکو ته الله جل شانه فرمای سموای ځکه الله جل شانه خپل د احسان یو تذکرہ کوي هغه احسان د الله جل شانه دا په مسلمان باندې چې دا کم خلک کافر ته تلو واپس را له هغه قومونو ته چې کوم قوم سره د نبی علیہ السلام معاهده وا یو دا قوم چې کوم براه راست رااله وي موږ جنگونه نشو کولای بس الله جل شانه فرمایي دا اے مسلمانانو زما احسان دی پتا سو باندې هغه احسان دا ک الله جل شانه غوښته وي دا خلک به پتا سو مسلط کړي وي نو جنگ به سره کړي وي او جنگ څه خصيص دی جنگ خشه دی غلط شه نو الله جل شانه د دې په زړونو کې تاسو روب واچو نو تاسو نو یری د بس تاسو ته وي چې موږ معاف کې موږ د سنه وایو الله جل شانه فرمای کوم قوم چې تاسو نو امن غواړي هغه ته بیا امن ورکړي او ځکه خروج ته ان شاء الله تذکرہ راشي الله جل شانه فرمای ک یو سړی چرته راغی د بار ملکونو نه ایز ا وزټر اگر هغه ستا ملک ته د ملک په خلکو باندې او په حکومت باندې او په ادارو باندې دا خبره واجب ده چې داغه به خیال ساتي کاغه غیر مسلم ولې نه دی کاغه يهودي ولې نه دی کاغه عیسائی ولې نه دی خو یو مسلمان قوم ته چې او د اغي علاقې ته چې دس یو سړی راشي غیر مسلم دی د حفاظت د چا په ذمہ باندې دی د مسلمان حکومت په ذمہ باندې د مسلمان ادارو په ذمہ باندې هغه بوته سنوي سو پر چې خپل ځای ته نه رسولې البته دومره خبره ده چې د قران مجید دعوت په ته پیش کړي الله جل شانو داغي تذکرم کړي د قران دعوت په ته پیش کړي هغه ته تکلیف نه رسې هغه ایز ا وزټر راغلی دلته دغه څه نشي ویلې دغه شان هغه غیر مسلمه کم غیر مسلمه چې ستا په ملک کې اوسېږي دغه به دغه شان حفاظت کې څنګه چې د مسلمان حفاظت دا د ادارو ذمہ داری ده څنګه چې اداري د مسلمان خیال ساتي په خپل علاقه کې دغه شان به هغه غیر مسلمه خیال ساتي کوم چې سټیزنز دي شهريان دي د ملک هغه هم خیال ساتي پوهیږئ په دې خبره باندې هغه الله جل شانو د هغه سړي د دوستانې نه منع فرمایلی ده کم چې هغه ته نقصان رسېستا ملک ته نقصان رسېستا معاشرې ته نقصان رسې استاد سره یا په میدان جنگ کې مخامخ بیا هیڅ معافي نشته هغه ته او د هغه دپاره هم دغه حکم دی چې فقتلوهم حیث وجدتموهم چېرته چې په لاس درځي وجنې لکه پاکستان ته یو سړی راغلی و ایز ا امبیسډر راغلی و چې هغه یو سفارتکار و ریمنډیوس هغه راغی ټیک ته موږ د هغه خیال ساتو خو چې اوس هغه موږ ته فساد خورو دلته د هغه علاج هغه و چې کم هغه نقصان کړو د هغه ملک ته واپس پرېښودل د دې حکمرانانو دپاره جایز نه و ځکه هغه نقصان کړو کسان یې وجلي وو هغه د معافی قابل نه و د مسلمان اینه او د مسلمان زندگی دا ډېره زیاته اهمه ده ډېر د اهمیت حامله ده ځکه خو زمونږ مذهب دا دی زمونږ شریعت دا دی که یو مسلمان دی یو او 100 کسان راجمع شو او په ناحق باندې دی قتل کو یو مسلمان دی 100 کس راجمع شو 1000 کس راجمع شو او دا یو مسلمان په ناحق باندې قتل کو د په بدلو په قصاص کې به دا ټول خلق قتلول شي